مسلمانانو ورونو راځئ چې په جنت کې ځان ته باغباني وکړو، د جنت په ځمکه کې ځان ته ښایسته ښایسته ونې ولګو. او دا څنګه لګي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی، عبدالله بن مسعود رضی الله عنه، هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته وفرمایل چې د معراج په شپه باندې ما سره حضرت ابراهیم علیه السلام ملو شو او ما ته وفرمایل چې ای محمد صلی الله علیه وسلم خپل امت ته زما د طرف نه سلام ووایه او دا ورته ووایه چې د جنت ځمکه، د جنت خوره دا ډیره زرخیزه ده او د جنت اوبه چې دي دا ډیرې خوږې دي او د جنت چې دا کومه ځمکه ده دا بالکل خالی پرته ده. نو په دې کې د شجرکارۍ، په دې کې د ونو لګولو، په دې کې د بوټو لګولو ضرورت دی او په دې کې ونې او بوټي چې لګي د هغې دپاره ورته کلمات وښودل، هغه دا دي چې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. مسلمانانو ورونو آسان عمل دی، راځئ چې ځان ته په جنت کې ښایسته ښایسته بوټي ولګو. د جنت ځمکه حضرت ابراهیم علیه السلام فرمایي چې ډیره زرخیزه ده، ډیره خوندوره ده او د جنت اوبه هم ډیرې خوږې دي. نو راځئ مسلمانانو ورونو موږ ته خو دا طریقه مو ښودله چې په جنت کې ځان ته ونې بوټي څنګه ولګو. مسلمانانو ورونو موږ ته پکار ده چې دا کلمات روزانه وایو او د جنت په دې پاکه خوره او پاکه ځمکه او ښایسته ځمکه کې ځان ته ډېر شی بوټي ولګو. الله رب العزت دې په دې خبرو باندې موږ ته د عمل کولو توفیق راکړي او الله دې موږ ته توفیق راکړي چې ځان ته په جنت کې ډېر بوټي ولګو او بیا په جنت کې د هغې نه ډېر ډېر خوندونه واخلو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. عربية حسبي بأنك منطقي وبياني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني.